زکات په چا باندې فرض وي؟ زکات چې سړی عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي او آزاد وي او دی صاحب نصاب وي. صاحب نصاب دا چې سره 19 تولې سره زر وي یا 2.5 52 تولې چاندي د سره وي، یا 19 تولې سره زر یا 52 تولې سره چاندي وي، یا داسې 52 تولو چاندو په مقدار سره پیسې وي، نو زکات په دې قسمانه فرض وي. نو زکات چې کوم دی هغه په کوم سيزونو کې دی، په کوم سيزونو کې نه، چا سره دومره پیسې وي چې هغه 52 تولو چاندي ترسي د سره یو کال په تیر شي وي سپرتی وي د مصرف نه علاوه وي، نو په دې قسمانه زکات فرض دی. زکات داسې نور چې د سره مطلب کم چیزونه په تجارت کې هغه تجارت لپاره کم کار کوي د پای کې زکات پای کې هغه کې ور کوي. دا رنګ چې کم دی یو کس هغه زمکه هغه تجارت لپاره د باغې کې چې کم دی ټول تجارت مال نو مسکه عین په زکات وباسي ور کوي ورته. بعض کسان سره سونا ده 19 تولې سونا ده یا 52 تولې چاندي ده، اوس دې به زکات څنګه وباسي، څه قیمت به لګي، د دې وخت قیمت په ولګي د سونې دی وخت سره کې سونا ده توله ده هي قیمت په ولګي په یو لګو کې 2.5 روپے هغه زکات ورکول دی او شرب وباسي. خو په کوم سيزونو کې زکات نه وي هغه کوم سيزونه دي، مطلب یو انسان ځان لپاره کپڑے غسي بدن لپاره بهشکه سره 50 جوړي سره جوړه کپڑے وي او دې دا اچھا استعمالي نه په استعمال کپړو باندې زکات نشته. بعض کسان د سوي چایي واجب لپاره ډېر کپڑے غسي هغه استعمال کړي نه وي او هغه سکول کې پرتی وي، نو کپرتی هم وي د استعمال کړي هم نه په دې باندې زکات نشته. البته هغه فطرانه به ورکي او قرباني به د باندې واجبي قرباني وکړي. بعض کس سره یو گاډي دی، مطلب د 1 کروڑ روپو گاډي یا د 50 لک روپو گاډي یا سره د هر څو عمر گاډي دی، مطلب په د ځان لپاره اغست استعمال لپاره اغست ذاتی ځان لپاره په د باندې زکات نشته. دا غرنګ یو انسان سره غړې د 1 لک روپو غړې 2 لک روپو غړې د هر څو روپو غړې په د باندې زکات په دې شې باندې استعمال لپاره. دا رنګ یو کسر موبایل د 1 لک روپو موبایل 2 لک موبایل 3 لک موبایل چې اغست وي په دې باندې هم زکات نشته. زکات په هر هغه څه چې تجارت لپاره وي یا تاسو سره داسې شی پروت وي چې هغه سوي هغه ستاسو استعمال نه وي او هغه باندې یو کال چې تاسو پروت په هغه څه باندې زکات دی. او زکات په کوم وخت فرض شوی دی؟ نو په دې کې د علماء اختلاف دی. بعض علماء چې په مکه مکرمه کې هغه زکات حکم شوی راغلی هغه وخت زکات فرض شوی، بعض علماء چې نه په مدینه منوره کې دغه شوی. خو صحیح قول لا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس مدینه منوره ته لاړو په دویم کال باندې په اولنۍ روزه باندې د رمضان مبارک په اولنۍ روزه باندې مطلب په روزه کې چې کوم دی هغه د زکات حکم بیا نازل شو او 22 آیاتونه الله جل جلاله په قرآن مجید کې د مانځ سره نږدې واقع مصلات او اتو زکات هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ ذکر راغلی دی قرآن مجید کې 22 آیاتونو کې د زکات حکم هم راغلی. زکات د کم دی د مال خیره د وستل پکار دی، د انسان مال هم جاتیږي او کم دی هغه آفتونو مصیبتونو هم بچ کیږي. الله تعالی موږ تاسو ته هغه داسې اعمال زموږ نه ادا کړي چې الله تعالی به هم خوشاله شي او زموږ هغه بدن نه او زموږ د مال نه خیره هم ختم شي. الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.